برا ابن عازب دا حدیث واوري او خپل ایمان په تازه کړي. برا ابن عازب صحابي دی رضی الله عنه او دا حدیث ډیرو کتابو روایت کړی دی په لږ غوندې مختلف الفاظو باندې. په مشکات شریف کې موجود دی، په امام بخاری کې روایت کړی دی، امام مسلم په مسلم کې روایت کړی دی، ډیرو کتابو روایت کړی دی. د حضور علیه الصلاۃ والسلام مبارک نوم محمد مبارک کمال تا ګورا چې کله چې انسان مړ شي، اذا مات الانسانو، کله چې انسان مړ شي حدیث مبارک کې راځي پروتی روح ترنه وتلای خلق یا روچت کا په اوګو باندې جنازګال ویسی الته جنازه پوشي داغه نه پس دعا په وشي لکه څنګه چې عام طور باندې نن سبا خلک وایي چې د جنازې نه پس دعا نشتا او دا شی نشتا او هغه شی نشتا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء، رواه مشکات. پیغمبر علیہ السلام فرمای چې کله چې مړی وشي د مړی د جنازې نه پس په هغه باندې په دعا کې ښه اخلاص وکړي. پیغمبر علیہ السلام فرمای بالکل حدیث دی چې په مړی باندې پس د مړی نه جنازې نه پس په مړی باندې پس د جنازې نه دعا حدیث نه بالکل ثابت ده. څوک یې چې نکا هغه به نکا، څوک یې چې نکا هغه بد قسمت خلق دی، بد نصیب خلق دی. همدغه مړی خو زما ستا دعا ته سی محتاجی. نو دی وجنا مونږ الحمدلله پس ته جنازې نم دعا ورته کړو، په قبر باندې دعا ورته کړو، په عام محافلو کې پس ته منځونه ځکه دا زمونږ دعاګانو ته محتاج دي. چې څوک دینه انکار کا گویا کې مصطفی علیہ السلام مبارک دین نه انکار کا. نو چې کله جنازه وشي داغه نه پس مړی روان شي حدیث مبارک کې راځي چې کله په قبر کې کیږي خاورې په هغه باندې اور واچي، قبر پاغه باندې جوړ شي. نبی علیہ السلام فرمائے اتاه ملکان، دو فرشتے ولراشي فیقعدان وچ دا کس راکی نه داس پروتی راکی نه داس روچت یې کا. په دې ټیم کې انسان بدایي چې هغه الله سره بداغه سر لګي فوران. دا عالم برزخ دی، عالم برزخ زندگی دا داغه حالات دي. ځکه چې مسلمان انسان کله وفات شي نبی علیہ السلام فرمای مد البصر، د سترګو د اندازې او د نظر مطابق قبر ورته کولا وږي. دا د مسلمان شان دی. قسم دی چې مؤمن سړی د پاره دنیا ژوند نه د آخرت ژوند هزار ها بهتر دی. راکی نه داس سورته فرمای مر ربک، د حضور مبارک د نوم پروتوکول ته ګورئ. مر ربک، ستا رب څوک دی؟ نبی علیہ السلام فرمایي چې دغه سوال چې کله صحیح کا سبا ورته وایي ربي الله، زما رب په دنیا کې څوک الله هو. ګوره په دغه سوال کې کامیاب شو، یعنی دا سوال یې ورته وی قبر حالات اومغه حالات دي او دا یاد لره څوک دا اعتراض ونکا چې ګوندې دا الله جل جلاله نه د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام د نوم کمال زیات دی نه، کمال د ټولو نه زیات د الله جل جلاله د نوم دی. خو چې رب ته کوم کمال منظور دی هغه کمال دی چې پست مصطفی علیہ السلام دی. رب هغه کمال خو خی چې د نبی علیہ السلام نه بپسی، نور کمال د رب د نوم ډیر لوی دی. خدای پاک په خپل سوال کې چې انسان کامیاب شي قبر اومغه قبري ایچ کلا جنت باغیچه نه باغیچه نه ګرځي اومغه قبري. دویم نمبر سوال ترشي ما دینو کا، ستا دین څوک چې مسلمان ورته فرمای دینی الاسلام، زما دین اسلام دی. دا سنا چې په دین کې کمال نشتا، په دین کې هم کمال شتا، خو دین جواب کې چې انسان کامیاب شي قبر اومغه قبر دی. نه جنت باغیچه نه باغیچه ګرځي فی الحال، نه پکې فی الحال خوشحالی شتا، نه پکې فی الحال راحت شتا. رب لا یزال د الوهیت سوال یې صحیح کا کامیاب دی فی الحال، د دین او د اسلام سوال یې صحیح کا، خو صاحبانو قبر دی وسم اومغه دی. ایچ عزت فی الحال
اټس پروتوکول رب لا یزال د طرف نه نور ته ملاوږي دا د رب خپل خوخه ده نی ور کوي فی الحال یې نور کوي چې کله دریم سوال نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک ورته وخی ما تقول فی حق هذا الرجل پیغمبر علیہ السلام فرمای زبراشم په قبر کې فرشتہ به ماته دغه سلاس اونسی مړی ته به وای ما تقول فی حق هذا الرجل دغه شخصیت په باره کې دا په دنیا کې څه عقیده وا دا څوک دی دا شخصیت څومره مقام والا دی نبی علیہ السلام فرمای چې څنګه چې زما نوم ورته وخلی رب نوم یې وخیشت اومغه قبر دی دین نوم یې وخیشت اومغه دین او اومغه قبر دی خو چې د رسول الله نوم وخلی انت رسول الله انت محمد صلی الله علیه وسلم چې کله دا نوم وخلی رب لا یزال بفرشتو ته فرمای فافرشوه من الجنه وافتحوا له بابا الى الجنه والبسوه الى الجنه رب لا یزال ورته اعلان وکا چې زما د رسول الله نوم یې په قبر کې واخیسته جوړم د جنت نه ول راوړی دروازم د جنت نه ورته کولاو کړی لار شي جنت لاو جنت نه تور شک راوړی او دته یو غړاوي ورته یا رسول الله یا رسول الله چې دا پروتوکول تا ته ملاوږي چې فافرشوه من الجنه د قبر فرش یم جنت والا کړی وافتحوا له بابا الى الجنه په قبر کې د جنت طرف دروازه ورته کولاو کړی چې خيسته خيسته هواګان راځي دریم نمبر والبسوه الى الجنه لار شي کپڑے ول جنت نه راوړې او په قبر کې ورته ورواغوندې رسول الله می فرمایي چې دغه شی نه چې تا ته ملاوږي دا به د مصطفی علیه الصلاۃ والسلام په سوال او په نوم باندې ارته ملاوږي دا رب په خپل ور کړی رب یې چې زه په خپل سوال باندې نه در کوم زما سوال ټیکړه چې زه د ستاره رب ما نه در کوم فی الحال لا په جنت قبر کې جنت زندگی په قبر کې جنت لباس په قبر کې د جنت طرف نه دروازه نه در تکولا عمر ربي اگر چې زما زډیر لوی ما رب یې چې زما محبوب نوم د څو پورې نه غشتای دا عزت زما په نوم باندې نه در کوم دا عزت به د رسول الله په نوم باندې در کوم